نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تپوس وکړو چې منفرد انسان یعنی هغه سړی چې ځان له مسکی د جمع سره شریک نه دی نو دا به قرات په کم انداز وي، په کلار کلار به وي کنه په جهر په تیز आवाज باندې به وي. نو په جهري منځونو کې یعنی د سحر منځ، د ماښام منځ او د ماسخوتن منځ کې په جهر سره او په تیز आवाज سره تلاوت کول دا د امامت او د جماعت سره خاص دي. د منفرد کم سړی چې ځان له مسکی د هغه د پاره جهر کول دا ضروری نه دي، د پاره اختیار دی. بدای و ثنائی کی دی و اثبت له خيارا لجهر و مخافت استدلالا بعدم وجوب السهو عليه اذا جهر. کو یو منفرد سړی ځان له چې څوک مسکی کو دا په تیز आवाज تلاوت کوي اومم ولا جایز دی، او کو پسلو आवाज سره تلاوت کوي اومم ولا جایز دی. کو په تیز आवाज تلاوت وکړو نو د باندې سجده سهو نه لازمیږي. البته فقها فرمایي چې یو ځان له سړی چې کله مسکی نو د لپاره په داسې انداز تلاوت او د موز الفاظ ویل پکار دي چې کم از کم دا په پوهیږي او تلفظ په کوي، شونډې خوځي او دا په خپل الفاظ ویلو باندې پوهیږي نو بس د موز برابر دی. بعض خلک شونډې نه خوځي په زړه کې موز وی لګیای، نو کو شونډې نه خوځي په خپل تلفظ نه وی ادا کوي نه او په زړه کې وی نو دا څه کول مکروه دي، دسې عمل سره موز خرابېږي. لہذا شونډې خوځول او په خوله باندې داسې انداز سره ویل چې دا انسان په خپله پوهیږي په موز باندې چې او زه دا الفاظ ادا کوم نو بس موز بالکل برابر دی، اس قسم به د باندې سجده سهو نشته. سلام.